أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زبا ستاسو د نظم شکریا دا کم چې په مای نظر پریوتو او ډیره مخکې ماته غفار صاحب ویلو چې مرکز مونږ جوړو د هغې افتتاح له راشه ما وی خبره د وکړه خدای خبر چې بیا ماته ووایي یقینا زه د دې په دعوت ډیر زیات خوشحاله شوم او الله ستاسو په زړه کې واچوله هماله توفیق راکو والله غالب علی امره خدای په خپلو کارونو کې ډیر زورور دی نو موږ ټول په شریکه د الله شکر ادا کو. دلته کې راتله زه خپل سعادت ګڼم زما ذمواري دا ده چې دا کومه موضوع ماته حواله ده چې دا ستاسو په ذهن کې کینو او ستاسو ذمواري دا ده چې زما خبرې ته غوږ کېږدئ هسې نه چې زه داسې خبرې کوم چې تاسو پرې نه پوهېږئ او هسې نه چې تاسو بیا وایئ چې ډاکټر صاحب راغلی ډېرې خوږې خبرې کولې وي څوک درته وایي چې څه وې چې ته وایې چې خدای شته زما ورته فکر نه و دا به ښه نه وي. ابراهیم ابن ادهم یو بادشاه و هغه یو ځای ته تللی و هلته پې یو ملنګ پېښ شو ملنګ سره ناست و نو ملنګ له به روټۍ راتله نو هغې به خوړه دی ملنګانو له اکثر د برن راځي هغه راهب و عیسایي و نو ابراهیم ابن ادهم ته هغې ملنګ یو ورځ وی ماله د بار نه روټۍ راځي هر وخت خورې نو تم د خپل خدای نه وغواړه. ابراهیم ابن ادهم چونکې بادشاهي پرېښې وه او ملنګي اختیار کړې وه نو خدای پاک ته خدای پاکه دې سړي ته مې بد مخ ښکاره کې نن ښه پروګرام وشي نو ښه وی پای ورځ به چېرته سم سړي روټۍ کړي او هر څه به یې ښه راوړي. نو هغې ملنګ چې کوم راهب و هغه خدای پاک ته ګیله وکړه چې زه خو سین یارېمه او د ډېر پوخانه دلته کې ناست یم او ستا عبادت کومه دا پرونی چڼی راغلی نو د ده په ورځ دې دومره ښه روټۍ راوړه زه یې په پایتۍ ووجلم وی الله پاک ورته وی چې هغه خو پسې بادشاهي پرېښې تا پسې څه پرېښې نو موږ پسې ګورئ بادشاهي پرېښې ده د بونیر نه چې راتلو نو بادشاهي و هلته او تاسو هم په دې خپلو کلو کې د پرون کسان دي پکې بادشاهي پرېښې ده نو دا وخت به نه ضایع کوو. تاسو د خپل جومات ته چې وګورئ که نه دا په څلورو دیوالونو باندې ولاړ دی څنګه چې ستاسو دا مرکز په څلورو دیوالونو ولاړ دی چې د اسلام مرکز یا د شریعت بیلډینګ چې دی په څلور فاونډیشن سټونز ورته وایي په هغې ولاړ دی. یو د توحید یو د ایمان بالآخرت یو د صبر او بل د صلات منځو دا څلور فاونډیشنز دي دا څلور واړو دا تعمیر اوچت کړی دی. تاسو چې څنګه ګورئ چې هر بلډینګ څلور دیوالونه غواړي نو ستاسو د اسلام عمارت به هم څلور دیوالونه غواړي. نو لومبنی توحید دی چې الله یو دی نمبر 1 خالق دی 2 رازق دی 3 مالک دی 4 حاکم دی 5. نو هر څوک دا مني چې هغه خالق دی او رازق دی ځکه ډوډۍ یې څوک نشي ویلی چې زه تاله در کوم بوش هم داسې نه وي چې زه تاله ډوډۍ در کوم وی رزق الله ورکوي خو دا دوه خبرې اکثر خلق نه مني چې حاکم هغه دی او مالک هغه دی. مالک دی ته وایي زما ستا سره څه دي نو دا د هغه امانت دي سبا به یې زما ستا نه تپوس کوي. هغه مولانا مودودی په ځای کې ویلي یہ آنکھ آپ کی اپنی نہیں ہے یہ اس کی طرف سے امانت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ زبان بھی آپ کی اپنی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور یہ ہاتھ بھی آپ کے اپنے نہیں ہے تو اس نے دیے ہیں یہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا. چې کله ته وایې هغه مالک دی نو ستا سره امانت دي د هر څه نو بیا به ته د دې په باره کې داسې نه وایې چې میری جسم دا بل ټکی را سره تاسو وایي داسې به نه وایې که نه دا خو د قمقلو خبرې دي ځکه چې تمہاری جسم الله کی امانت ہے تمہارے پاس. او موږ ډاکټر صاحب پریکټس کاو نو سرجنو نو هغه دا سرجن چې نو دی الټراساؤنډ مریض لیږي نو الټراساؤنډ والا په بله کمره کې نو هغه له مریضان لیږل نو هغې واپس په راتلل نو بیا وی چله او نوکر ورته وایي چې ډاکټر صاحب الټراساؤنډ والا نشته نو هغه ورته ویلې اوس خو و نو هغه وی اوس لاړ شو نو تپوس یې وکړو الټراساؤنډ په سترګو کوو نو یکدم یې د سترګو نظر ختم شو په دې دیر کې و داسې نو چې ختم شو نو هغه یکدم وی چې لکه زه خو څه نه یم وی چې بس الله لاس آف سایټ فورا
نو ګوره خدای په خپل نعمت واپس واغستو. نو چې واغستو نو هغه فوراً به لکه پېښور ته ځان رسوه او چې زر د ایگزامینیشن وشي، مطلب چې اینی ټایم ستا نه هغه شی اغستی شي. نو هغه کس په لارې باندې روان و، یاره دا ځای مې خوږېږي. نو هغې بل ورته وی هلکه دلته اکثر ګرده ده، نو چې پلاني باندې دغه وکړو الټراساونډ، چې هلته لاړ هغه وی دا خو کینسر دی، خور شوی دی. اوس به څه کوې؟ نو اینی ټایم ستا نه د اغستی شي، نو مالک هغه دی، دا هر څه د هغه امانت دی چې ستا په ذهن کې دی چې دا د هغه امانت دی. او بیا دا دی چې چونکې حاکم هغه دی نو حکم به د هغه چلیږي. نو ته به بیا دا نه وایې چې میجارټي از اتارټي. موږ په اسمبلی کې حکومت ته دا زما خوښه ده، نو حافظ صاحب نیک سړی دی، نو هغه مو زما خوښه ده. نو حافظ صاحب وړوکی وښلی و، دا حافظان چې وي که نه، نو معافي غواړم دي له غوسه ډېره ورځي. نو هغه هلک یې رایسار کړی و، نو ښه سم یې خوږ کړی و. نو هغه پلار یې کشمیری و. نو ورپسې جومات ته راغی، نو ګیلې ورته وکړه، ورته چې حافظ صاحب وړوکی څوک دوره وښي. نو هغې حافظ صاحب ورته وی بره د خدای حکومت دی، ښکته زما دی، زما خپله خوښه ده چې هر څه کوم. نو حافظ صاحب داسې وایي. نو دا خو د حافظ صاحب خبره وه. نو ستا وزیر اعظم وایي میرے توشې میرے مرضي، توښې ما ته میلاو شوي وې، زما خوښه ده چې کو خرڅولې مې. نو ستاسو کو فرض که غفار صاحب ماله یو شی راکړي چې ډاکټر صاحب ته د لرې نه راغلی او کیدای شي پړه کې خدای وایي چې څه راکړي، او زه یې بل ورځ په سواړی کې خرڅ کړم او هغه بیا ردي کر راشي، زه به ته ډېر بدښکاره نه شم چې ښه دا ما دله تجارت له ورکړی. ته یو سړي له لکه یو دغه ورکړي، رومال دی وله ورکړو، ګړی دی وله ورکړه، یو دغه دی څه ورته خوشبو دی وله ورکړه، او هغه ځي او هغه په دې الپورۍ کې خرڅوي او هغه یې په بل خرڅوي او ستاسو کره واپس راشي. تا ته به سړی ډېر بدښکاره نه شي چې دا خو ما دله د لاس نه خبر کړې وه. نو یو طرف ته حافظ صاحب وایي بره د خدای حکومت ته ښکته زما دی، او بل طرف ته ستا وزیر اعظم چې هغه د مغرب پاله هوا دی، هغه وایي توښې ما ته میلاو شوي، زما خوښه ده چې هر څه مې ورسره کول. دا ولې دی وایي دا ایمان بالله چې دی د کمپلیټ نه دی، او دا ټول اسپیکټس چې دي ما چې وی چې نمبر 1 وہ خالق ہے، نمبر 2 وہ رازق ہے، دا دواړه خو مني، خو وہ حاکم بھی ہے اور وہ مالک بھی ہے. دی باندې ونګ وایي چې دا سټ وګورئ چې په دې خو مې سمې نه راځي. دې ته وایي ایمان بالله. دویم سټون چې دی ایمان بالآخرت دی. د ایمان بالله چې دی اټومیټیک ریزلټ دار دی چې یو ورځ داسې پکار چې تپوس وشي که نه، نو خو ته د خو بدل، بدو ته بدو بدل پیدا شي. نو تا د هغې دپاره دا شعر جوړ کړی دی چې زندگی خود بھی، تاسو کې چل درځي، ګناهوں کی سزا دیتی ہے. نو دا غلطه وایي. ولې وی ما یو کیسټ ډک کړی دی، په هغه کیسټ کې نعوذ بالله ما ګډې وډې ویلي دي، او هغه ګډې وډې خوري دی په ټوله دنیا کې. ما پکې سندرې ویلي، ډانس مې نه خو خوري دي، نو هغه ګناه به ما پسې لیکل شي. نو چې په زندگی خود بھی ګناهوں کی سزا دیتی ہے، نو واله چې زه مړ شم د مرګ نه پس خو ته نه منې، او په ژوند چې ما ته کومه سزا میلاو شوه او کمپلیټ نه ده، ځکه کیسټ خو لا لیږیا نه دی. تاسو دا ټورنمنټ دا میچونه به لیدلي، نو دا میچ چې نو چې کله ټورنمنټ وي پلاني دا ټورنمنټ وګاټو، نو پلاني دا ټورنمنټ وګاټو، نو بیا په آخر کې چې کله دغه شو میچونه وګټل، دا میچ وګاټو دا میچ وګاټو، نو د ټولو بیا نمبرې جوړې کړي. نو په ټورنمنټ چې څوک وګټي نو فاینل وګټي، چې فاینل وګټي نو بیا ورته کپ ورکوي. نو کپ پالو ورکو چې میچونه ټول ختم شي، او میچونه بالو ختمیږي چې موږ مړه شو. اوس خو لا میچ روان دی که نه. یو سړی دی سبق یې چاته ویلی، هغه سړی لګیا دی بل ته سبق وایي، هغه بل ته سبق وایي، هغه بل ته سبق وایي. نو چې دا سبقونه ټول خواره دي، نو دا خو لا ختم شوي نه دي، ځکه چې دا مرکز له به چا ځمکه اخیستي، چا په ذهن کې راغلي چې د مرکز له ځمکه الو، نو د دې ځمکه کې موږ دغه جوړ کو، جومات جوړ کو، مدرسه جوړه کړه، دا به که خیر رواني، نو د دې ثواب به دغه په کاته کې لیکل شي. نو ټورنمنټ خو لا ختم نه دی که نه. د دې دا مطلب چې یو ورځ پکار ده چې دا هر څه ختم شي، او بیا وروستو کیلکولیشن وشي چې د څوره ښه کړي او څوره یې بد کړي، دې ته اخرت وایي. دا زموږ یو مجبوري ده، دې نه بغیر دا مسله حل کېږي نه. او ته څوره زوره ورې وې مړه خو چې دلته ناست او دا اوس موږ دلته کې ناست یو، او دغه ځای یو هګۍ پرتی او زه یو ګټه راوالم، د هګۍ لی راپرېږدم، نو هګۍ ماتول څه ګران کار دی؟ دقه شان ستا را ځمکه څه ده، خو یو هګۍ ده. دا ځمکه چې ده که تاسو به د ورډ دغه میپ لیدلی، دا داسې ده، نو دا داسې روټیشن کوي. ګوره دا دومره تیزه روانه ده که نه، بولټ نه دی، تاسو ته به یا پته یا نه ما ته خو نشته پته چې دا ګولۍ څومره تیزه روانه د دې نه دا ځمکه زیاته تیزه روانه ده. 66,600 میل فی گھنٹه، دا داسې 66,000 میل فی گھنٹه.
دا په دې خپل اربټ روانه ده او په دې خپل مدار کې چې دا ورځ شپه به مونږ بدلیږي نو دا چې دا 1000 میټر نه مایل 1000 میل فی غنټه دا داسې روانه ده. نو شپه شوه ورځ شوه کله دغه کېږي دا اوږدېږي کله لنډېږي. تاسو به لیدلې اوس شپې دومره لنډې دي چې سهار په مانځه کې کوئی امام وي نو اقامت والا څوک نه وي. دا هغه خلق دی چې ټول سهار په مانځه کې په سپونو ځکه چې پېشمنۍ چې پېشمنۍ ختم شوی دی نو استاد صاحب شاته ګوري ویره څوک شته نه نو څوک به ولي ځکه هغوی تربیت کړی خو تربیت یې الټه کو. وی تربیت څه ته وایي ګوره وی دا ډرایوینګ لایسنس نه دی ډرایوینګ لایسنس کې ټریننګ به وکړې نو بیا ترې څه اخلي دا ټکی راته تاسو وایه ټیسټ یې نه اخلي نو چې ټیسټ وشي نو لایسنس ورکوي. نو موږ په روژه کې ټریننګ کړی دی د سهار د مانځو اوس رانه سالي ټیسټ جو په ټیسټ کې ټول فیل شو سهار په مانځه کې یو کس نه نو لایسنس خو نه میلاویږي. لایسنس خو په ټریننګ نه ورکوي لایسنس په ټیسټ ورکوي او ټیسټ خو زمونږ بنیرو خو ټولو فیل کړی دی او پته نه چې ستاسو شانګله پارو بسئ خو په جومات کې خو څوکي نه نو ټیسټ یې فیل نه کو. د دې وجې نه دا د اټومیټک ریزلټ دی چې ورځ داسې په کار ده چې په هغې کې دا ټول خلق یو ځای وي او هغې ته کیلکولیشن وشي او فاما من اوتیه کتابه بیمینه څوک به رایټ هینډډ وي و اما من اوتیه کتابه بشماله. تاسو دې مرکز ته چې سړی را نوځي دا ګیټ دی او یا دغه لار ده ورته دلته پکې وړوکی ګیټ بل دی دغه شان سړی چې د آخرت دنیا ته ځي د هغې هم یو ګیټ دی او د هغې ګیټ نوم دی قبر. په قبر چې ستا انټري وشي نو ما تاسو ته وایي که نه دا ځمکه دومره داسې ګرځي نو دا ځمکه د کائنات یوه حصه ده ډېر شی ځمکې دي مریخ دی عطارد دی دا په کروړاو دي په اربونو دي ګوره دا دومره ډېر دی زه ستاسو پې پوه کوم د دې ځای نه دې ځای پورې دې ته ګیلیکسي وایي دلته زموږ ځمکه ده دلته مریخ دی دلته عطارد دی د دې ځای نه د دې ځای پورې چې ته ځې که نه سفر کې تاسو دا ګاډي په څو راځي د غفار صاحب راغلي ده دغه نه موږ زما په خیال 80 نه والا 120 کیلومیټر پر غنټه راځو که نه دا لایټ چې دی که نه دا 1,86,000 میل فی سیکنډ ځي 1,86,000 میل فی سیکنډ نو چې ته په دغې رفتار ځې دا ساینسي تحقیق دی په 1,86,000 دې ته لایټ ایئر وایي نو د دې ځای نه د دې ځای پورې به په 2 لکه کاله کې ته ورسې دا ګیلیکسي دومره غټ دی نو په دې کې یو ځمکې پکې دا ګۍ حصه نه شوه دا ته چې په کوم ځای دا ګۍ ده نو خو چې دا غاړې په یو ګټ راپرېږدي او خښته خدای پاک چې لکه مریخ راپرېږدي دا ټول داسې سسپینډ دي بغیر عمدین ترونها په غیر د ستنو نه دی دا په ستن باندې ولاړ دی خو ستن ته نه دې ته ګریویټیشنل فورس وایي په هغې داسې ولاړ دی داسې چاپېره ګرځي نو تم چاپېره ګرځي نو نور هم چاپېره ګرځي نو سپمه هم چاپېره ګرځي نو دا ټول سیسټم هغه راټینګ کړی دی. نو په سورة په یاد کرسی کې موږ څه وایو الله لا اله الا هو الحی ورپسې تر تاسو قیوم اس کو سہارا دینے والا ہے نو هغه ته ستا ورانول څه دي دا ورته دا خو ته ډېر آسان کار دی نو دا به داسې نه شي چې ته دغه کولی شي دې وجې نه د قرآن هغه صورتونه چې په هغې کې دي القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة دا تا ته چې ویلي که نه مختلف چې دا قیامت به راځي داسې هغو ته خو څه ګرانه نه ده دا تاسو دا کورونا نه وه کورونا دلته وه په تاسو باندې کورونا په هر ځای کې وه نو کورونا څه شی دی دا داسې یو کچ وایرس دی نو هغه وایرس په دغه کې څه سړی انهیل کړي لکه په دې پوزه کې لاړ شي د پوزې نه که یو سړي پوزه سونډ کړه په هغې سات یا وینځله جو کورونا به ترې بار ته لاړ شي دې وجې نه وي چې څوک اودس کوي او په اوداسه کې ګرځي د کورونا نه به بچي جو چې خولې ته لاړه شي چې موږ څه وکړو مزمزه جو ښکته هرتا وکړو جو چې چا اودس نه کاو جو هغو ته لاړه چې لاړه شي جو بیا به لنګس ته لاړه شي جو چې لږ ساعت کې پس ورته ګورې جو ټول پراته وو نو زمونږ څه کوي زمونږ غټ غټ ډاکټران پې مړه دي او زمونږ دغه چې و که نه رحمان ملیک زمونږ زور وزیر داخله خدای دې وبخي نو په هغه باندې هغه داسې و چې د طالبانو په سلسله کې هغه د امریکې غټ نماینده هغه چې کومې نارواګانې کړې وې الله دې ورته معاف کړي نو هغه هم په دغه کورونا مړ شو مطلب چې کورونا په هغه هم زوروره وه نو دغه ګولن پاول د امریکې چې کوم کس و او په افغانستان په حملو کې هغه هم په کورونا مړ شو نو زوروره و که نه نو الله تعالی څه وایي په صورت یاسین کې وایي وما انزلنا علیهم جندا من السماء وما كنا منزلین موږ برې نه ټیکټرې او ټرالۍ نه لیږو نه موږ د برې نه ایکسکیویټر یې لیږو نه د بمبارډمنټ دپاره دغه لیږو ان کانت الا اوخو یو وایرس ولیږو ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون موږ ټول پړ مخې پراته نه وو
د کورونا یو علاج دا چې پړ مخې به سملې چې پړ مخې سملې نو ساه به اخیستی شي. نو زمونږ یو مریض و لکه پر خپله زه وم نو موږ دا ډاکټر صاحب به وی چې پړ مخې سملل ما هی موږ به په ښي طرف سملاستو چې څوک به په پړ مخې سملاستو نه هغه ته موږ وی داسې څوک سملي شیطان که نه پړ مخې مه سمله. خو اوس موږ ته وایي چې پړ مخې سمله چې ریسپیریشن دې ښیي. نو دا څه وما ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون. نو زما ستا ورکول هغه ته څه ګران کار خو نه دی. سیاسي پارټو څه کار دی؟ سیاسي پارټي 3 څیزونه غواړي. نمبر 1 ووټ غواړي. دا اوس تاسو دا څیزونه تقسیموئ نو بیا به تاسو ووټ غواړئ. دویم څه غواړي؟ سپورټ. چې کو فرض که موږ اجتماعي نو زموږ سره راشه که موږ جلسه کوو نو چې ګڼه شي په تا باندې او چې جلوس وباسو نو چې سپورټ راکې. او دریم څه شی غواړي؟ نوټ. ماله څه راکه؟ پیسې راکه که نه. خدای جماعت اسلامي والا او دا مذهبي تحریکونه پکې یو بله خبره کوي وایي چې د کارکنانو تربیت هم ضروري دی. وایي مړه دا نورې پارټۍ تربیت یې په تندر یخ کا که دی جنت ته ځي که دوزخ ته ځي خو چې ماله ووټ راکړي ماله سپورټ راکړي او ماله نوټ راکړي دا ټول دا غواړي که نه. وایي دا ډوډۍ به څوک وکړي؟ وایي دا به زه وکړم. وایي وزیر اعلی راځي وایي دا دغه به څوک وکړي؟ وایي دا به زه وکړم. دا ټول خلک داسې په دغه لاس دي چې بیا ورته سیټ میلاو نه شي نو بیا وایي یاره زه خو وځم د دې پارټۍ نه. ولې؟ وایي ما خو یې پلانې ودراو. خو دا کسان وایي چې نه وروره که موږ له د ووټ سپورټ او نوټ راکو الله د سره ښه وکړه خو که دې رانه کړو ستا تربیت وشي او ته جنت ته لاړ شي نو ماله نور څه پکار دی. زه ستا په جنت ډېر خوشحاله یم. ځکه ګټه چا وکړه؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. څوک چې د دوزخ نه بچ شو او جنت ته لاړ نو دی زنده باد. مونږ وایو که نه پلانې زنده باد. نو زنده باد څوک دی چې څوک جنت ته لاړ شو. نو زمونږ ټول کنسنټریشن او سوچ په دې دی چې مونږ به څنګه جنت ته ځو. ګوره ما تاسو ته وویې چې انټري څنګه ده زمونږ آخرت اخري انجام به څه مونږ به څه کوو؟ مونږ به انټر کېږو آخرت ته او د آخرت لار کومه ده؟ قبر دی. او د قبر نه دی خوا یو پول دی او پول ته څه وایي؟ مرګ. دا مرګ دا پول چې ته کراس کې نو اخوا څه دی؟ آخرت دی. دی خوا دنیا ده. او وایي دا څه وایي موږ ته چل خو ولې وایي څوک چې د فرض مانځه نه پس یاد کرسي په دغه سره وایي نو هغه د هغه او د جنت په منځ کې حایل څه دی؟ صرف مرګ دی. نو چې کله ته دې ته لاړ شي نو هلته خو به غټ ګیلیکسي دی لویه دنیا ده. دا ما تاسو 2 لکه کاله دا خو د دنیا دي چې د یو ګیلیکسي د یو سر نه ځې او بل سر ته ځې او د لایټ په سپیډ باندې ځې 1,86,000 میل فی سیکنډ ځې نو ستا به 2 لکه کاله به دې لګي. نو چې په کروڑاو ګیلیکسیز دي نو یو ځای پکې چېرته جنتي که نه او بل ځای پکې دوزخي هغه خو الله تعالی سره دي که نه. ته چې لاړ شي نو خلق وایي رایټ هینډ ډرایو لیفټ هینډ ډرایو. کم خلق چې رایټ هینډ ډرایو کوي هغې ته څه وایي؟ اصحاب الیمین. او کم چې لیفټ هینډ ډرایو وي هغې ته به څه وایي؟ اصحاب الشمال. د اصحاب الشمال به خپل کیریکټري او د اصحاب الیمین به خپل کیریکټري. چې ستا په ذهن کله دا خبره کېناسته چې زه چېرته اصحاب الشمال کې نه شم اصحاب الیمین کې شم او د هغې لپاره فکر کې دې ته فکر آخرت وایي. دا د آخرت فکر دومره مضبوط شی دی چې دا کله په تا کې راغی نه یو خو به د ټولې دنیا نه نرې هېڅوک به دې ځکه چې تاسو پسې کې نیوی نه شي. نو په دې دیر کې یو کس و موږ پر خپلو ملګرو باندې فخر کوو چې الله شکر دی چې خدای داسې کسان دې راګړي. ډاکټر یعقوب نوم یې الله دې وبخي چې کله هغه په پکې نه دغه نه چلېدو وی دا ولې وی بابا دغه دی د میټر روان دی نو هغه وی نه میټر روان دی هغه وی زر به بجلي کټ کوئ. وی میټر چې دی هغه نمبر یې نه ښیي نو هغه وی زر بجلي کټ کوي. ټوله شپه یې ځان ته به بوزې وخو وی چې حرامه بجلي به نه بلو. او ټولو لیډرانو خو ځان ته بلې کړي چې ته پسې بیل ولېږې. وایي ښه زه د دې وجه نه ما ستا جنډه لګولې ده چې ته په ما پسې بیل رالېږې. نو هغه وی چې دا حرامه ده. نو هغه زموږ یو ملګری و نو هغه چیکینګ والا پې ورلل نو هغه لږ د خولې نه ازاد و نو هغه هغې میټرو والا ته وی څه کوئ؟ نو وی میټر چیک کوو. نو هغه وی زما پلار خو پکې کاغذونه نه نیستلي دي دې کاغذونو سره بندېږي که نه. نو هغې پلار یې ورته پلاني وی خدای دې تباه کړ. نو هغه ما ته وی هغه ما پسې هغه ما ته ډاکټر صاحب زمونږ چې پې لامبو د دې جنابت نه وی زمونږ دا غسل کېږي مې نه ځکه دا کمې اوبه چې ته ګرمې ده خو ته په پردو نه ګرمې او بیل خو ته ورکوې نه. په دې کراچۍ کې په دې قبایلو کې ګوره اکثر نه ورکوي او دا غټ خلک خو اډو ورکوي نه. که تاسو د خپلو باررومونه د غټو افسرانو بنګلې ولیدې نو وضو پسې نه خو اکثر نه ورکوي. ځکه ولې ورکوي؟ څوک ته څه ویلی نه شي او چې ویلي ورته وینا والا څوک دی؟ فکر آخرت دی او هغه شته نه.
نو ډاکټر یعقوب فکر اخرت نه هغه وی دا نه بیا وایي چې دا سړی چې دی د فکر اخرت دومره نر شی دی چې سړي ته دا نوټونه نه دي د روپو دا لوټونه دې ته د خلق وړه کېږي خو د فکر اخرت والا د دې ښکاري لکه د ردي کاغذ بنډلې چی آپ کو یہ روپوں کے نوٹ ردی کے کاغذ کے بنڈل نظر آئیں گے دا چاته راغلو هغه بیا ردي راکسو محمد علي نومو که څه نومو چې کله هغه ته هغه د سینټ د ووټ دپاره پسې به بریف کیس کې پیسې ووړې وی دا والا نو هغه سره فکر اخرت و وی زه په دې څه کوم چې کله ستا سره فکر اخرت نو چې کله ته رکشې ډرایور او ستا سره یو افسر یو غټ سړی کېني په رکشه کې او د هغه نه بیګ پاتې شي او په هغې کې په کروړاو روپۍ نو فکر اخرت والا رکشې ډرایور په کورونو ګرځي فیسبوک له ورکوي او ځای په ځای اعلان کوي یاره یو میلمه راغلی او زما سره پیسې پاتې شوي چې فکر اخرت ورسره نه نو هغه د ضلعې ډي سي نو هغه پټواریان ته ووایي چې تاسو انتقال کوئ نو ماله به دې پیسې راکوئ اوس د رکشې ډرایور ته وګوره او دلته بیا دته وګوره چې کله پاناما لیکس راوځي نو یا به ستا وزیر اعظم یا به زوی یا به لوري ولې سره فکر اخرت نه نو فکر اخرت دومره پیدامن شی دی چې چا سره یي نو هغه به پیسو تړه نه کېږي او بل دا چې هغه گرفتاری ګرانه نه والا پسې ګرځي نو څه پسې ګرځي هغه سره خو فکر اخرت دی نو هغه له ته پیسې ورکوې نه خو نالي وایي زه خو نالم نو زمونږ سره یو ډاکټره صاحبه وه نو هغې په هغه ورځو کې زمونږ په 17 ګریډ کې 108,000 تنخواه وه اوس په لکاو دي نو هغه پیسې زمونږ چې کوم دا قیمتي وه په ورځو کې نو هغه یو هندو مسلمانه شوې وه نو هغه هندو چې مسلمانه شي نو هندوان پرې خفه و نو زمونږ مشر چې و نو هغه هندو نو هغه پرې هم ډېر خفه و چې دا ولې مسلمانه شوه نو ډاکټر صاحبه به ولیکي چې دا جینۍ چې دا بالغه نه ده نو چې بالغه نه ده نو د اسلام نه دی قبول نو هغې له پیسې ورکولې نو چې چا په لاس کې ورکولې نو هغه ته مهیره دا پیسې څومره وې نو هغې ډاکټرې صاحبې ورته وې زه به خدای له څه جواب ورکوم نو ما ته وې 90,000 وې یعنې زما نه تنخواګانې هغې نه جوړېدې دا ډېره پخوانۍ خبره ده نو هغې ډاکټرې صاحبې هغې ایمان ته زاریان شوم چې خدای پاکه زه 9 میاشتو تنخوا راته په مفتو کې میلاویږي خو ته 7 سال لیکې جو 17 سال ولیکه یا 17 سال لیکې جو 7 ولیکه یو ایک ته کټ کول دي خو نه د هغې سره فکر اخرت و د چا سره چې فکر اخرت نو هغه غلط کار نه کوي چې غلط نه کار نه کوي نو د ګاونډیان ته هم خوشحالی اکو څوک سره په سفر ځي نو هته هم خوشحالی اکو په هاسټل کې ورسره څوکي نه هته هم خوشحالی وایي فکر اخرت والا دی وایي غم یې مه کوه وایي بس بیا خو د خدای فضل دی بې پلاني سره وایي څوک دی وی پلانې دی ورسره وی ولې دا فکر اخرت تعالی دوره فایده درکوي او د دې فکر اخرت د وجې نه خلق دوره بولډ شي لکه څنګه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا یو ډېر بزرګ انسان دی دله خدای بادشاهي ورکړې د ده بادشاهي د عربو نه والا تر هندوستانه پورې ده او تر ټولو بر بادشاه دی د ورځې ټوله ورځ بادشاهي کوي نه دی وزګار نو د خپلو لوڼو ته د ماسخوتن سبق وایي زما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې خپل بچي به داسې نه پرېږدې که ستا سره د آخرت فکر وي نو خپلو بچو ته به سبق ویل غواړي نو هغې ته وایي چې کتاب راواله نو اکثر معافي غواړم خو اکثر زموږ عالمان او زموږ لیډران چې د هغې بچیان چرسیان شي ځکه دې سهار وختي وځي هغه نیمه شپه کور ته راځي او هغوی خو بابا په سترګو ویني نه نو وی لکه د پلاني زوی دی وی د چا وی د امیر صاحب زوی دی وی د حافظ صاحب زوی دی او وی په څه کې دی وی په پی ټي آی کې دی او وی پرون ګډېدو نو حضرت عمر ابن عبدالعزیز چې دی خپلو لوڼو ته سبق وایي چې د شپې راغی نو لوڼو خپل مخونه پټ کړو شونډونه نو دی حیران شو بچو ولې هغې باباجي نن ډوډۍ سره سالن نه دا فکر اخرت والا لوڼه دي نن ډوډۍ سره سالن نه نو موږ په اوږې پورې وخوړه نو د اوږې هغه بوی نو موږ وایي چې په تا به بوی لګي نو عمر ابن عبدالعزیز بادشاه دی که نه د خپل والي صاحب رعایت کا هغه په جړا شو ورته بچو د دنیا ټولې خزانې زما سره دي خو که زه تاسو د حکومت خزانې په تاسو وخورم نو زه به هم دوزخ ته لاړ شم او تاسو به هم دوزخ ته لاړ شم زما سره دا غم دی چې تاسو هم خدای له دوزخ نه بچ کړي او ما هم خدای له دوزخ نه بچ کړي اوس خو زمونږ یې نو روسټډ به وله راوړي دا ولې وایي چې دا صاحب زوی دی د صاحب لور ده وی بیل نه ورکوي دا ټول دکانداران اکثره د غټو خلکو نه تنګ دي وی سودا وړي دغه نه راکوي په هوټل کې ډوډۍ وخوړه وایي ځي او پیسې نه راکوي د بجلي بیل خوړو څه خبره نه ده عمر ابن عبدالعزیز چې ورته دا وویې هغې جینکو ورته وی موږ ته دا زندګي قبوله ده
او بیا د هغه 17 زامن وو د دې خلکو پخوا هغه ټبرې ډېرې وې 17 زامن یې وو نو چې کله وفات کېدو نه خپل 17 زامن یې راغوښتل چاپېره د کټ نه ولاړ وي بچو ما ته خدای پاک دوه اختیار راکړي چې زه په تاسو د حکومت خزانه وخورم او زه دوزخ ته لاړ شم دویم دا چې نه تاسو د غریبۍ د فقیرۍ زندگی تیره کوئ او زه جنت ته لاړ شم نو ما دا دویمه اپشن یا دا دویم انتخاب وکړو تاسو به خفه کېږئ نه چې کله وفات شو وی الله په هغوی دومره رحم وکړو چې هغه 17 کې 17 د اربونو روپو د هغې وخت مالکانو د هغې په مقابله کې سلمان وغیره چې د هغه تره او ټوله خزانه یې خوړلې وه د هغه بچو هغه وایي چې موږ د مدینې په بازار کې ولیدل چې سوال به یې کوو نو دې وجې نه د فکر آخرت غټه فایده دی چې بچي به دې مزې کوي که ته وایې چې خپلو بچو ته سیب دې وجې نو دا په ذهن کې کېده حرام کھلانے سے آپ کا بیٹا آپ کے کام نہیں آئے گا نو کومو خلکو چې ډېرې پیسې ګټلي نو یا خپلو زامنو ویشتي نو هغه یو کس زمونږ ملګری و نو هغه دغه سره وکیل صاحب ډېر مشهور په ټي وي باندې به راتو اوی زه سره لاړم په ایبټ آباد کې بنګله غټ سړی چې دغه به ډومبی بنګله په حیات آباد کې بله به بیا په ایبټ آباد کې نو بیا چې په مری کې وی نو دا به د دې بنګلي دا پیسې به اکثر حرامي نو کله چې دا غټ سړی و نو هغه وی چې هغه زوی پسې زه بوتلم نو هغه ورته چې باباجي ناجوړه دی اوس وی چې دا بنګله په ما پسې ولیکه نو هغه ورته چې بچیا زه خو هسې مرمه نو چې زه مړ شم چې ستا شوه که نه نو هغه ورته وایي چې نه جو بریف کیس زما په مخ کې کولاو کو او تماچه راواغستی بابا ته وایي چې ولم دی خپل پلار یې هغه وایي په ما باندې وکیل صاحب ما باندې څه چلو شو هغې چې بچی یې راکړه چې دسخط ته وکړو دسخط یې ورته وکړو تا چې چا له پیسې جمع کړي ځکه چې دولت چې ډېرېږي نو هغه عداوت راوړي او دولت پسې هغه خلک ګرځي چې د هغې سره د آخرت فکر نه وي د دې وجې نه وایي الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له د چا چې د آخرت فکر نه د دار مار نو هغه لپاره دنیا یو دار دی نو د آخرت فکر چې کله راشي نو مزې به کې نو ستا بچي به مزې کوي لکه د عمر بن عبدالعزیز بچو چې مزې کولې او تا به نیب هم نشي غریب تارولې ځکه چې د پسې ګرځي نو سره پسې ګوري او چې بیا په سپریم کورټ کې کله خبره کېږي چې به 62 63 نو د چیف جسټس د خولې نه به دا خبره وځي چې رکو په دې عمل کو نو سراج الحق نه علاوه بل څوک موږ ته نه میلوي دا د فکر آخرت برکت دی د فکر آخرت برکتو چې هغه زنانه و جینۍ وه او په کور کې دننه ناسته وه او د هغې سره غم و نو هغې مور یې ورته په دې پویو کې څه واچوه اوبه واچوه که نه نو هلته بار عمر رضی الله عنه کچ کچ کورونه او دیوالونه یې ښکته نو خبرې به اورېدې شوې پخوا زموږ د سواته د بونیر دا کورونه به هم داسې وو داسې لینټري خو نه وو که نه نو حضرت عمر صاحب بار اوري هغه دغه کې ویزټ کوي او چکر لګوي نو هغه مور یې ورته وایي واچوه پکې نو هغه عمر ویلي دي چې په پویو کې به اوبه نه اچوئ نو هغې عمر دلته کم دی د هغې سره فکر آخرت وایي عمر نشته نو عمر خدای خوش دی که نه دا اوس غریبه جینۍ ده موږ ویلی شو چې لکه چې پی خرڅوي نو هغه به لکه ظاهره خبره ده چې غریبانان به نو هغې جینۍ چې ده هغه عمر صاحب وی په دې دیوال باندې او په دې کراس ولګوه ځکه دا خو شپه ده چې سهار بیا موږ راشو سهار یې پسې بیا سپایان ولېږل او راویې غوښتل او هغه جینۍ خپل زوی له وغوښته او د هغې په بچو کې خدای پاک نو ګوره شهزادګۍ نه شوه نو چې کله فکر آخرتي نو څوک دې نیوی نه شي یوسف علیه السلام څه چل کړی و شهزادګۍ پې حمله کوله ولقد حمت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه نو یوسف ورته څه وی انه ربي احسن مثواه زما سره د آخرت فکر دی زه خو د خپل نایک سره خیانت نشم کولی نه سترګه والا نه ټلیفون نمبر اغستو نه ورته وی چې هغې غاړې ته راشه نه ورته وی چې ته به دې غاړې شمه او ته دې غاړې شه دی ورته ځکه نه وی چې فکر آخرت ورسره نو واستبق الباب وقدت قمیصه نو مخې له وله څوک ورغی نایک وله مخې له ورغی نو هغه ورته څه وی داسې دي هغې وی چې دی نه زمانه نه قلاریږي هغه وی دا زمانه نه قلاریږي او یې کمیس ته یې ګورې که د شا د غاړې سیري جدا به ترې نه قلاریږي که د مخې د غاړې سیري نو انه من کیدکن ان کیدکن عظیم نو یوسف وګټله هغې بایلولې چې فکر آخرت ورسره د فکر آخرت د برکته به وې ګټې کې خو چې ستا په ذهن کې هغه ټولي نو الله تعالی با تا ته څه ویلو چې ګوره ان الینا ایابکم ثم ان علینا حسابهم راځې به که خیر زه به رسره حساب کتاب کوم ما ته خو کو دې سوچو وي چې ته به که خیر تاڼې ته راځې نه زه به راپېږم
نو چې تا ته الله وایي چې ته به راځې او د تلو نه خو ته منې کېدی نه چې ځکه په کومه لار به تې تښتې. ته د کورونا نه نشې تښتېدی، د اکسیډنټ نه نشې تښتېدی. زمونږ یو عالم و غالبا دلته کې ستاسو پیدا کړی چې بیا چې وفات شو ستاسو د کلي نه خوا چې کور د دغه والا شاګرد پاتې شو په د فضاګټ کې، نو هغه کس چې وایي سډن ډیت وشو، وی چې تیزې گاډی چلاو، هغې بل ورته چې خیر شو بیا قطر ارتاو شو، ستاسو د کلي نه خوا یې کړی او زه بیا لاسنیوي له تللی وم. نه اینی ټایم کیدی شي، ایلی عملی صاحب اینی ټایم کیدی شي. نو دی وجه نه یو طرف ته کورونا بل طرف ته اکسیډنټ. نه ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ته سټپ بای سټپ را روانې. ګوره یو سټپ هغه چې په 76 کې موږ دلته راتلو نو باران و ډېر سخت، تاسو سره 76 هغه دغه بسونه به یادي، نو یو څښا بس و او موږ پکې ټول ورننوتي وو. نو ستاسو د کاکاګانو هغه به اکثر مړی ځکه چې بوګلاګانو خدای دې وبخښي، نو ما ته موږ ته وې تاسو څه کوئ؟ موږ وې یاره دلته یو کلی دی اوپل نوم یې هغې ته ځو. ویې لیوني شوي خو نه ځکه دا اوبه به داسې را روانې وې که نه، نو موږ ته کوش شو. نو اوس موږ په خپله رالو تاسو ریسیو کړو، ولې انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. موږ په ورو خپل رب ته نږدې کېږو. په 76 کې چې د مرګ نه څومره لرې وو اوس ورته دومره نږدې یو. اوس خو ته دا پریونټ کوې نو پریونټ کولی خو یې نه شې. زه په شا تلو مې کوشش کوم خو نه ځم، کله رنګ به ولګوم که نه زیاده سې زیاده نو ملا چې ټیټه شي ای سره وڅه کوې. نو ویې لکه ډاکټر صاحب وی یاره وی ما زړه دې څنګه دی؟ وی زړه مې ښه دی خو زنګونان مې اوس خراب شو، دا دومره غټه لخته ورسره. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. نو ما هغه یو هلک ته مې لوی شو ځکه وړوکی و، موږ لیدلی بیا ناجوړ و، نو ما یې راوستی نو ما ته یې لوی شو، هغه ما ته ته هم بوډا شوې. مې دې ته خو مې فکر نه دی، ځان ته خو د سړي فکر نه وي بل ته یې فکر وي. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. نو کله چې ما ته هغې طرف ته روان یو نو یو خبره راته الله کړې ده چې ګوره هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. ته چې سکې دا ټول به سکې. پختو کې مونږ وایي که جو کرو گے، په اردو کې جو کرو گے وہ برو گے، جیسا کرو گے ویسا برو گے. چې سکې پختو کې غالبا دې سکې برې به دا نه دی بما اسلفت. ته چې سکې که نه اب سے کو په الیکشنو کې سکې، کو په ووټونو کې سکې، کو په نوټونو کې سکې، نو خو به ته مومن و. دې وجې نه سیاسي خلکو باندې سړی ډېر وسوځي. ټول د خپل د پخوا به خلکو بت ته سجده کوله، اوس خپل امیر ته سجده کوي. وایي نه دا زموږ د حدیث ممبر نه دی، زموږ د حدیث امیر نه دی، زموږ چیرمین داسې دی، په دې کې دا خوبي ده، په دې کې دا خوبي ده. بل د الیکشن ورځې راشي او هغه ووټ ته ونه درېږي ته وځي بیا وایي چې پرون تاسو وې. بلکې داسې کې عالمانو ته باریان شي، عالمان په متفقه خبره به دی. یو عالم خبره ما اورېده وایي چې دا دغه چې دی دا وزیر زموږ د سابقه وزیر اعظم عمران خان وی دا د یهودو ایجنټ دی، په خپله وی بیا اوس وی دا مجاهد دی. چا ورته تا چې بله ورځ وی نه نه وی هغه پخوا داسې نه و. دا ولې دې سړي سره فکر اخرت نشته. دی چې خبره کوي نو دی وی اوس سیاسي بات دی، حالانکه دی قرآن نه دی خبر چې قرآن کې څه وایي چې ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دا تا چې مخکې کوم سټیټمنټ ورکړی و هغه ما هغه لیکلی دی، دا اوس چې ورکوې نو دا ما هغه لیکلی دی. نو تا مخکې به یا دروغ ویل اوس په ریښه وای، یا اوس دروغ وای مخکې د ریښه وې. نو که ستا سره د آخرت فکر وي تا به دا خبرې ولې کولې؟ وی ما خپل خبره بدل کړه. نو وکیل صاحب خبرې کولې، یو کس ورته وی دا خو ستا دوست نه دی. نو ما ورته یم یاره که تا چې اوس دا کومې خبرې په موږ پسې کې دا خو تا پوخا نه وې. هغه وی چې زما سیاسي پیدا کېږي نو کوم به فکر اخرت چې نه که نه نو هغه بیا هره خبره د هغه خوله اوړي. د دې وجې نه د فکر اخرت د پیدا کولو دپاره د قرآن هغه آیاتونه چې هغه تا ته د آخرت فکر کوي هغه د ورځې وایه. دې وجې نه د یو حدیث مفهوم دا دی چې په ورځ کې ځان ته 15 شپېرې مرګ څوک را یادوي هغه له به خدای د شهادت مرګ ورکړي. وی دا خو آسان کار دی د بام چې مرش دی جو 25 پیرې خو 15 منټه کې کېږي داسې نه که نه 15 شپېرې چې ستا ګناه تړه وشي اتا ته دا در یاد شي چې لکه دا خو مرګ دی تپوس پرانه کېږي جو نه کې چې بیا بل ګناه ته ریړه وشي یا مخې له راشي ته جو بیا پرېږدې نو چې 15 ګناهونه د ورځې څوک پرېږدي دا خو بس برګي. زه خو هم چې 10 پرېږدي دا هم ډېر شی دی، دی خو خامخا دغه کېږي. اینه فکر اخرت دې ته وایي چې ته غلط کار کوې نو نه کې. وی ولې نه کې؟ وایي چې یاره زه خو به خدای لازم که نه خدای به رانه تپوس کوي. نو تبلا کل نفس ما اسلفت. او بیا وردو الی الله مولاهم الحق. تاسو به خپل رب ته واپس کېږئ ښه
ستاسو مولا ګورې اکثر دا ستا د وزیر اعظم هم نه دی، ستا د پارټۍ د صدر هم نه دی، ته چې پې سر ورکې او مرګونه پې کې او ښکته ارتاو شو شهید شو، نو هغه واده له دا ښځې روانې، نو دا سړي چې په دغې ګاډي کښېندي ګډېږي، نو هغه ډرایور استاد چې خبر شي چې شاته را سره څوک ګډېږي، نو هغه بیا دا ګاډی ښه تیز چلی، جو هغه چې په یو موړ کې جو ښکته ارتاو شو، تاسو لیدلي که نه، جو خلک وایي شهید شو، مې دا جهاد له تللي خود به شهید شي، داسې نه ده. نو ثم ردوا الى الله مولاهم الحق او ضل عنهم ما كانوا يفترون. د دروغو د ځان له مشري جوړه کړې ده چې دا زما پلانې دی ډینګې ده، یو سړي وی چې په 100 روپۍ دړی شي هم زما عمران خان خوښ دی، جو ستا خو به خوښي، خو زما سره خو 100 روپۍ نشته دړی، زه خو هم چې مهنګایي ده، خلک وایي که نه داسې دا تاسې وضل عنهم ما كانوا يفترون. دې وجې نه وایي چې هغه سینس به ځان ته رایاد کړو چې کوم سینس به په آخرت کې او دا به په ځان راولو، زه په ما راولې، زه په تا راولم، داسې نه کېږي، زه به یې په ځان راولم ته ځان لومبنی سین دا دی چې الله تعالی به خپل بنده ته وایي، دا مختلف سینس دی، اکثر وایي که نه چې بنده زه ناجوړم ته زما تپوس له راغلی وې، دی به وایي چې الله ته ولې ناجوړه کېږې، نه به وایي چې ولې زه به ستا په ګاونډ کې چې پلانې ناجوړه نه که ته راغلی وې نو زه به هلته وم که نه، چې ستا دا سین په ذهن کې چېرې ستا په ګاونډ کې څومره مریضان دي، تا هغو تپوس کړی، ستا فقیران چې دي په هغو باندې څه تېرېږي، دا کم نیکان چې که نه مشران ډېره د خپلو فقیرانو سره زیاتی کوي، ځکه دی غریب د شپې راشي کار کوي، نو په حجره کې به وایي کښېنې، پخوا مونږ کښېناستو ورته تاسو کښېنئ که نه، په حجره کې به کښېنې، نو هغه یو فقیر بالغ کېښود، بالغ ته راته ډډې به نه وښې، نو بالغ یې طب لر کو، نو بیا به د شپې د 10 بجو پورې ناستې، نو سار ورته مو ښځه ورته وایي چې دا وړوکی ناجوړه دی هسپتال ته بول غواړي، دی پسې سار سوال ځواب وکړي، وایي دلته کې غم دی هغې له دواړه ځو، نه غریب وایي زه دا وړوکی ډاکټر له څه وخت بوځم. نو چې کله ته دا چل کې که نه د دې خلقو سره دا چل کې، نو هغه وایي چې دا ټول مونږ خو تا سره لیکو، نو کله چې ته دا مشري کې او دا ستا سیسټم روان دی، نو چې ستا سره د آخرت فکري چې ستا په ګاونډ کې دا کم کس ناجوړه که نه، نو ته یې تپوس کړی، ته د خپل ډرایور سره، اکثر ډرایور ستا سره، نو 24 ګنټه خو ستا سره ناستي، نه خپلو بچو ته وزګار نه دی، نه خپله ښځه په سترګو ویني، نه واړه ویني، ته ورته د شپې په حجره کې کښېنې او د ورځې به زما سره غم او ښادۍ له ځې، نو بیا غریب به څه وخت کور ته ځي، نو د هغې بیمار تپوس په دنه الله کوي چې زه ناجوړم، ګوره الله وایي زه ناجوړم، ته خو نه وې راغلی، نو زه وږی وم، نو تا خو ډوډۍ ست نه و کړی چې دا ستا په ذهن کې. یو بل غټ سین دی عجیبه، وی الله به خپل بنده ته وایي چې بنده دا چل دې کړی و، وی دی به وایي چې او جي کړی مې و، وی بیا به وایي ته چې دا چل دې کړی وی چې او چې په سکول کې دې دا ناروا کړې وه، په کالج کې دې دا چل کړی و، او په پلانې پارټۍ کې شامل شوی دا چل دې کړی و، پلانې فنډ دې والی و دا چل دې کړی و، وی دی به وایي انه قد حلکا، دی به ګمان وکړي چې زه خو تباه شم، ځکه دلته خو نم نشم کولی، وی خدای پاک به ورته وایي چې تا په خلقو په دنیا کې پردې اچولې، ما هم په تا پردې واچولې، زه جنت. دا یو بل سین دی. مونږ وایو که نه په خپلو حجرو کې ناست یو هلکه خبرې پلانو څنګه چل شوی دی، ابل وی او که نه، دا د بل نه پردې مونږ اوچتو. من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، نو که د قیامت پردې غواړې که نه، نو چې څوک په غلط کار ویني که نه، نو هغه خبر وي اویا بانې وله ته وګوره، 40 بانې ویلي وو. نو هغه یو کس زموږ میلمه شوی مشر سړی ډېر ښکلی عالم و، نو دا مونږ دا ډاکټران وله ټول راغلي وو، لږې اوبه به راکوې، نو هغوی وایي چې دغه دی دا، مونږ ورته اسلام علیکم جي، نو مونږ ورته ښکته شو، نو هغه دا دواړه لاس دېسې راکړل، نو ډاکټرانو خو خپله نه شي، زما یو ملګري ما ته وی یاره وی دی مولانا صاحب دا رویه خو مې خوښه نه شوه، ډېر مغروره نه دی، نو ما ورته ویې په دې تبلیغیانو یو کتاب دی دغه یو خو تبلیغي فضایل صدقات، فضایل اعمال نه فضایل صدقات ورته وایي، مې فضایل صدقات تبلیغیان نه ګوري، مې ما کتلی، مې په هغې کې ویلي چې کله ته یو سړی په غلط کار ویني که نه، نو ته وله 40 بانې جوړې که د بدګمانۍ په ځای باندې، لکه د مسلما په خوا کې روان دی، یاره وایي دا به منزله تللی و، هغه ځای خوا ته ورسره جومات هم شته، په ځای رې ته چې ورته ګوره دی فلمونه ګوري، نو مې زه خو وله بانه جوړوم، وجود یې لږ غټ و، نو مې وجود یې لږ غټ دی او کیدای شي چې دا زنګونان یې خرابي، نو چې پاسي نو بیا پړق کوي، مړه وې تار چې له بانې ګورې، نو بیا چې مونږ کور ته رالو، هغه په کور کې چې ناست و، نو ما ته دومره بوجۍ راواخېسته، ما ته ډاکټر صاحب دا زنګونان مې کار نه کوي، او دا ګولۍ خورم ښه کېږي پې نه، ما خپلو ملګرو ته ما تاسو ته نه وې، په ځای دی چې ته په یو سړي بدګماني وکړې چې پرده پې واچوې دا تې ښه نه ده، هلته په تا باندې الله پرده اچوي،
نو زه چې دا اوس نه دا اراده وکړو دې ځای نه به سبق کړو ځان سره چې یو خدا موږ دا وي یو سین چې خدای پاک به تپوس کوي زه نه جوړم ته ولې نه راغلی نو زه چې د بیمارانو تپوس له لاړ شو ډېر آسان کار دی چې ګفټ ولا اوسې لږه میوه ولا اوسې اوس زما په خیال خټکي ارزان دي مونږ خټکو ته کتل چې اوسه ولا خټکي هلته پې ته دوره غټ بچ کېږي که نه لومړنی سین دې وګاټو دویم سین هغه څه چلو کو تا په خلقو پردې چولې نو خدای پاک په تا پردې واچولې د دې نه بله غټه ګټه شته بعضې ډېر واړه خلق او ډېر غټ دغه یي سوچي لکه زموږ سره یو نوکر الله دې وبخښي اوس وفات شوی نو هغه ما ته وی زموږ د دې دراز نه پلاني پیسې پټې کړې د پې لیدلی و تاسو یقین وکئ چې هغې نوکر ما ته منت کا وی چاته حل مه وایه یعنې چا چې پټې کړې وي په هغه یې پردې اچولې مې ګوره د ایمان زما نه ښه دی زه خواهم چې په لو سپیکر کې مې وینا وکړې چې خلقه پلاني رانه پیسې وړي او دا غریب سړی ما ته وایي او نورو کسانو ته یې چاته حل مه وایه ګوره دا پردې اچول د دې ډېره لویه فایده نو سړي ګړی پټه کړه دا قصه به تاسو اورېدلې ګړی ورکه شوه نو استاد صاحب په سکول کې سکول د استادان چې هوښیار بیا ډېر هوښیار نو هغوی ورته وایي چې هلکه ټول سترګې پټې کړئ جیبونه یې کتل یو د لاس جیب نه یې راویسته یو هلکه ګړی میلاو شو خو سترګې خو ټولو غریبانو پټې کړې وې جو چې پته خو د غل ونه لګېد هلکه ګړی دې واله ګړی دې وموندل شوه لس اته کاله پس یو سوټډ بوټډ سړی راغی استاد صاحب ته وی تھینک یو استاد صاحب تاسو زما سره کم ښه کړي زما هیر نه دي وی څه وی ګړی په وړوکوالي ما پټه کړې وه استاد صاحب ته په خدای یقین وکړه چې ما هم سترګې پټې کړې ما ته اوس پته وه مونږ غواړو چې شرمول به غواړي دا سړی د هغې د غټه وجه دا ده چې ته به کې دویم سین وشو دریم سین دا دی چې کله الله تعالی دا سړی ځان ته را مخامخ کي او ورته وایي چې دا خبر دا کار تا کړی و دی زمونږ په شانتې ضدي که نه بعض سړی ضدي نو وایي چې ما کله کړی نو خدای پاک وایي چې ما په تا باندې ګواه پیش کو نو دی به وایي جو پیش کا نو ورون ته به وایي چې ته ووایه ورون ته ران وہ کون سی بات ہے جو ران سے چپ رہ سکے گی نو بیا بسې دا تاسو ته وایه الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم واشهد ارجلهم کې راغی که نه دا سین ځان ته رایاد کوي نو دا چې اخلاصي لار خو دې شته نه په دې موټر وی باندې ډرایوینګ کې نو احتیاط ځکه کې چې کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے دا اوس چې کوم موږ را روانو او په دې سوات کې دا لار بند وه نو ځکه بند وه چې هر چا را دنګل دا قوم خو لکه د ټریفک په اصولو نه که نه نو په دې رایټ سایډ باندې ټول راشي نو دا غاړې بلاک شو ځکه چې کیمرے کی آنکھ کا خوف نہیں تھا نو چې تا سره هر وخت دا غمی چې اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے اور اللہ کی آنکھ کے یہ سب جگہ پر یہ لگے ہوئے ہیں بیا به راته وایي نو دا دریم سین دی نو ځای چې د دې نه ویرېږي بل رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ځمکې نه ګوره یېرېږئ ښه دا ځمکه به بیا الوایي ابراهیم ابن ادهم زبرګو دا تاسو ته چې ما ډومبۍ قیسه وکړه نو هغه نه چا تپوس وکړو وی یاره چې زه ما ته نصیحت وکړه نو هغې وایي چې د ګناه اراده وکړې که نه نو د ځمکې نه چېرته لاړ شه وی چېرته لاړ شم نو وی زه خیر دی خو ډوډۍ د الله مه خوره نو هغې وایي چې د الله ډوډۍ نه خورم نو څه به خورم نو وی پټ شه تی بیا نو وی چېرته دی پټ شم نو وی چې پټېدی نه شي او ډوډۍ د هغه خورې او ځمکه د هغه ده نو ډېر سپین سترګی نه نو چې دا رایات کې چې د الله نه زه پټېدی نه شم نو چې پټېدی ته نه شم نو بیا به ستا دپاره فکر اخرت زیات کامیابي او بیا به ډېر شی کارونه ته داسې نه کې ځکه چې الله د باندې ګواه سیټ کړي دي او بیا به درته وایي وایي یو سړی به دا ډېر عجیبه خبره ده وایي یو سړی به جنت ته رواني تاسو څه ټایم پورې معلوم یو سړی به وایي جنت ته رواني او خدای به وایي چې جنت ته به خلق به ځي او په نیک اعمالو به ځي که نه فاما من ثقلت موازینه وی چې ځه وی بچي به پسې راپاسي چې دا نیکه چې ته جنت ته بیایې د ګوره موږ له نوم صحیح نه ویښې د په موږ پیسې ګټلې وې د موږ له ډوډۍ راکړې وه د له موږ ښکلې ګړۍ اخیستې وه موږ له خو د موږ ته نه قرآن ښولی نه حدیث نه یې موږ حفیظ صاحب له به ولیو نه یې موږ اجتماع له به ولیو او نه یې زموږ سره چېرته تربیتي پروګرام له به ولیو نه یې په کور کې تربیتي کلاس کړی دی نو آخری فیصله به دا وشي چې اسے جنت سے روک دو دیو جنت جماعت کسان
چې د هغې اکثر بچی په پی ٹی آئی کې دي. دا ځکه دي چې دی اس کو تربیتی پروګراموں میں شرکت نہیں کراتا. زه په خپله ځمه خو ما ته ځان په دې بدښکاري چې خپل بچي ځان سره راولم. زه د زنانو کلاس نه اخلم. دا زنانه ګوره اکثر لوړ هغې ته به یې سوی بیټ ته یې سوی سوباړي دا زنانه ته بلې وې خورې لوړ دا سوباړي دی را پرېږده. سوباړي لی ځکه را پرېښودو چې هغې له خو تا تربیت نه و کړی. نو د آخرت کې یو بل چانس خطره دا ده چې ستا بچو کو تا تربیت نه کړی نو ته بچو تربیت ډېر زیات ضروري دی او د هغې دپاره یو پراجیکټ دی اخر کې به په هغې باندې خبره ختمو چې دا پراجیکټ به څنګه پوره کړو. د بچو تربیت دومره خطرناک دی چې کو فرض کا تا نہیں کړی نو یہ تمہارے رستے میں دیوار بن جائیں گی. وایي چا چې د لوڼو خیال ساتلی نو هغه لوڼه به وایي چې خدای پاکه دی جنت ته بوځي. د دې وجې نه زما ستا دپاره دا یو زما په لپاره به څه شته کم دی دا دی نو خیر چې ټیک شو جي. نو هغې لپاره چې زما ستا په ذهن کې دا وي چې دا نه کې نو اوس هغه خبرې چې موږ دا څو سین زوې نو اوس یو پراجیکټ دی راځئ چې پای عمل وکړو. موږ په دې ټول خوشحاله یو چې موږ جنت ته لاړ شو فکر آخرت. بل موږ ته دا پته ده چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ګټه به ته الو کوي چې جنت ته لاړ شي. نو د جنت د تلو پراجیکټ دی نو د دې فیصله به څوک کوي د کور سربراہ به کوي ځکه ته ټول ځې او ټول به ځکه ځکې الحقنا بهم ذریتهم بچي به ورسره موږ ملګري کړو نو شک خو پکې نشته. نو موږ ما تا ته څه وایي چې وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. په خپله لمونځ کوه وړو ته دې وایه که نه. خلک وایي که نه پلانی ډېر ښه پرېکټسې چلیږي او ښه کامیاب دی. موږ څه وایو موږ وایو د پلاني په دوا کې نه دی. نو ستاسو دلته د بابا مشهور دی که نه څوک دی؟ یو خو حافظ د الپورې دی بل څو بابا دی دلته که نه شنګله کې بل بابا نشته. کاڼه بابا مارتونګ باباجي والا دی. وایي پلانی مارتونګ باباجي په دوا کې دی. نو چې یو سړی د رسول الله په دوا کې نو به ډېر قیمتي نه وي. نو د الله رسول چاته دوا کړې رحم الله رجلا خدای دې په هغې سړي رحم وکړي. دا دوا نه ده چې هغه سار پاسي او ښځه نه پاسي نو هغه پاسئ. خدای دې رحم الله امرأن الله دې په هغې ښځه رحم وکړي چا سار پاسي او خاون نه پاسي نو خاون پاسئ. که نه پاسي نو څه پې وچنګي اوبه پې وچنګي. نو آسان پراجیکټ نه شو. د چا په دوا کې به شي د رسول الله په دوا کې به شي. نو د مارتون بابا دوا خو ډېره ښه ده خو دغه د رسول الله دوا ته خو نه رسي که نه. دې ورځې نه ستا په ذهن کې دی چې دوا به اخلم نو نمبر 1 دا دی چې ته د واده په وخت کې د نکاح په وخت کې له خیال ساته ځکه دا ټول خلق چې دي که نه د دې یونټ چې دی ښځه خاوند دي. دا یو ښځه خاوند چې کله یو ځای شي خدای وله بچي ورکړي دې ته بیا څه وایي مور پلار. او چې کله دا بچي ډېر شي نو دې ته بیا څه وایي روڼه خویندې. نو روڼه خویندې مور پلار دې ته 3 ډایمنشنز وایي. دې نه خاندان جوړ دی او دا خاندان چې دی دا دلته دا ټول خواره شوي دي. وبث منهما رجالا ونساء کثیرا. نو ته ګوره چېرته پخوا موږ بار ته پټو ته تلو دا لیټرونه نه و اوس ته لاړ شه ځکه د هرې ونې د لاندې یو سړی ناستي دا خواره شوي دي که نه. نو موږ ځکه لیټرونه په کورونو کې جوړ کړل. نو خدای وایي ما خواره کړي یې دا 2 کسونه خواره شوي دي دا ټول څه دي روڼه خویندې نه دي. نو وایي ته چې واده کوې که نه نو څه کې وایي لکه څنګه جینۍ پکار ده وایي چې د مالدار سړي لوري داسې زوم ډېر بد ښکاري چې د خر مال ته دی په تمه وي ابر سره سم چل وکړي ځکه د هغې جینۍ روڼی ابر سره هغه ناروا وکړي بیا ورته پته نه لګي. او دې وجې نه مالدار دویم چې ښایسته او دریم چې دین والی. نو فاصبر بذات الدین. نو چېرته چې کوی دین کې نو کوشش کو چې خپلو بچو له هغه جینۍ وکړه چې هغه دیندار وي. نو دینداره شوه نو چې کله خدای پاک بچي درکړي نو چې د بچو په تربیت یو خو نوم ښه کېده. اکثر نومونه داسې دي که نه زما یو نوسې شو نو ایمیل نوم یې ولیکه نو هغې نیکۍ په خپله چې ما ته وکتل ما ته یې نوم صحیح دی مې یاره مې معنه خو یې ماله نه راځي خو چې ته به یې څه معنه کې نو ما ته یې ویې څه ولکېدو مې حماد ولکېده که نه جو یې حماد ټیک دی که نه چې نوم ته داسې کېدی چې د هغې نه د الله ذکر ټپکاویږي. دریم نمبر دا چې د 4-5 کالو چې ځان سره جومات ته بیا مولوي صاحب به قاریږي خو قاریږي دی ځکه چې مسجد نبوي کې به واړه امام حسن امام حسین رسول الله چېرته به ختل اوږو ته به ختل حضرت به په غېږ کې اخیستل ځکه چې ته انټروډیوس نه کې نو څنګه به بیا جومات ته جومات به پیژني.
نو د 4 کالو په عمر کې د جمعات ورته انټروډکشن وکړه او د 2 کالو په عمر کې به څه کوئ مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین چې د 2 کالو شنو ویل که منزله لاړ شه وخیمه خو وای لاړ شه مونږ دې کړی که نه دی کړی مونږ دې کړی که نه دی او چې کله د 10 کاله شي نو وضربوهم علیها انجو والا به تا ته وایي چې وخی به نه خو ته وایي چې ما ته خدای ویلي چې وای وخی دیو جنه هغه خلق چې د خدای بدی شي دوزخ ته بیایي هغه خلق دي حمزه لمزه چې په خلقو پسې خبرې کوي نو زه چې په خلقو پسې خبرې نه کوو نه کو په مسلم لیگ پسې هم نه کو په عمران خان پسې هم نه کو په نیشنل پسې هم نه کو چې ضرورت راشي په موقع به خبره کو خپل وجرو کې سره خبرې کو خو مزه لمزه جمع مالا پیسې جمع کوي پیسې جمع کوا خو عددار و خشماري نور خلق تسبخ کاری دا مال سره بالو چې پورې پکې سای لا ينبذن في الحطمه من بده چقون الله وي او کم خلق چې هغه الله ډیر زیات خوختي نو هغه باغې کې ډومبنه صفت سره ډومبنه صفت پکې داره دا هغه خلق دی نمبر والذین صبروا چې صبر کوي صبر دی ته وایي چې انفیوریبل کر سب تاسو یو کس پکې وي کنه وي موږ ته چا د دغه نه دی ویلي دی د اجتماع نه دی ویلي بیا وایي چې موږ ته چا دلته کې د کینډیډیټ نه دی ویلي بیا وایي چې موږ کینډیډیټ سره لیکو کینډیډیټ چې ویلي خو تاسو هڅه نه ودروي دې ته اختلاف وي دا اختلاف مزه کوي مخالفت نه اختلاف رائے به ته ورکې خو بیا په خپل رائے کلک نه بیا چې اجتماعي څه فیصله وشي نو په هغې باندې به بیا ټول وایي چې او زه ټیک ته الله دې پکې خیر واچوي نو ته به صبر کې ورپسې دا صبر وابتغاء وجه ربهم هر کار به الله د رضا دپاره دریم نمبر واقاموا الصلاة مونځ به کې کم خلق چې حی علی الصلاة په حی علی الفلاح نه راځي دې د خدای سره مینه نشته دیو جنه چې ته بانک ته غوږ کېدې او راځي نو هغه به کې او بیا ورپسې بیا څه وایي چې کم کسان دغه چل کوي نو وانفقوا پیسې لګوي وایي زه پسې چندې له زما نه راکوي نو دا انفقو نشو کنه دا شرط به پوره کې نمبر 1 صبر به کې نمبر 2 هر کار به د الله د رضا دپاره نمبر 3 مونځ به پابندۍ کې نمبر 4 پیسې به ورکې او نمبر 5 چې دی ډېر ضروري دی ویدرؤون بالحسنة السیئه چې څوک د سره بد کوي ته به ورسره ښه کې وایي چې څوک راته څنګه ګوري داسې به ورته ګورم وایي دا خو خرم کوي وایي خره څنګه کوي وایي یو خر چې بل مږي او بل ګرئ نو بلې نه ګرئ ته انسان څنګه شوې انسان دې ته چې بل به سره بد کوي دی به ښه کوي نه به کنزل کوي نو اشرف علي تنوي رحمت الله علیه په دغه کې ناست په ریل کې نو هغه دننه لاړ شو نو هغه لیټرین څښاو نو هغه هندو لاړ شو نو لیټرین څښاو بار ته راغی نو اشرف علي تنوي دننه لاړ نو د سګرټو دغه خورځې پرتې د کړې پاک کړی دی نو هغه هندو ته وایي چې رام جی کس الفاظ ہوتا وہی لیٹرین صاف ہے نہ ہوتی نہیں مولانا جی گندا ہے وہی نہیں صاف ہے اب جا کے دیکھے وہی نہیں گندا ہے چې هندو مجبور کو لانډري شا پاکو وی کس نے صاف کیا اشرف علي نے صاف کیا خلق ورځ په دې موندلې ده چې دا کې مولانا مودودي په جماعت کې ناست دی هغه امام وایي داسې دا روا ویله دا بعضې وکیلان چې ستا خلاف شي امولان بیا ډېره ګرانه شي نو مولوي صاحب څه وایي ګوره دا اوس په دغه کې درس کوي نو دی ورته ناست دی یو دغه کې او یو پټان ورسره زموږ یو ورور ورسره و د حضرت سرندې وایي مولانا مودودی وہ آدمی ہے کہ جس قبر میں یہ دفن ہو جائے اس قبر پر اگر گھاس نکلے اور اس گھاس کو اگر بکری کھائے تو وہ بکری جہنم میں جائے او دا هغه واورېدو دا هغه ورته وی پټان ورته وی مولوی صاحب نے تو بڑی زیادتی کی هغه ورته وی کیا ہوا مولوی صاحب کا دل کا بڑاس نکل گیا دې ته وګوره که نه نو بار جلوس وته و په انارکلی کې نو هغې وی ایک مودودي دا بل سره تاسو وایې دا مونږ د ملانو به وی نو وی چې سو یهودي نو هغې ورته وی نوسۍ سکول ته تلې وه نو هغې خو واورېدل د وړه اوري که نه هغې ورته باباجي مودودی آپ ہے ہاں بیٹی مودودی میں ہوں وی انارکلی میں آپ کو گالیاں پڑ رہی تھی نو مولانا مودودی سے ہوئی بیٹی گالیاں پیغمبروں کو بھی پڑی تھی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ نو دا صفت چې د پکې اولئک لهم عقبى الدار دی له بخکلی کور مونږ ورکو جنات عدن جنتونه وی الله دې مالا تاسو له جنتونه راکړي خدای پاک دې مونږ ټول له عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين